بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو وګورم مخکې د مکې شویلې جنسي چې دا کوم مشران دي محمد سلامت الله صاحب او عبید الله صاحب ټول تعلیم یافته ځوانان هم دي. سلامت الله صاحب په خپل هم د یورپ ډېر ملکونه کتلي دي، خپل هم ګرځېدلی هم دی. عبید الله صاحب په دې وخت کې چارسدي په پوسټ ګریجویټ کالج کې د انګلیش لیکچرر هم دی. دواړه موږ پېژنو، زموږ ملګري دي او دوی دا اداره فالو کړې ده. نو واقع دې وخت کې چې کومه مسله ده د انساني سمګلینګ دا په پاکستان کې ډېره زیاته شوې ده او د بدقسمتۍ نه چې زموږ په ملک کې د روزګار کمي دی، ځوانان په غیر قانوني طریقو باندې یورپ ته ځي، یونان ته ځي، مختلف ملکونو ته ځي. په دې تېر یو کال کې څو ځله په مراکش کې، په یونان کې، ځای په ځای په بحیري روم کې د کشتۍ وړی دي او په هغې کې د پاکستان بېشماره ځوانان چې د ښه مستقبل لپاره او د روزګار لپاره دې دپاره تلل، د هغې لاسونه پیدا شو، هغه لاړل د سمندر او د کبانو خوراک شو. د هغې په مقابله کې څنګه چې دا سلامت الله صاحب وایي چې ګل مکې ټریول ایجنسي لیګل طریقه ده چې په لیګل طریقه څوک یورپ ته ځي، څوک امریکې ته ځي، څوک د خلیج ملکونو ته ځي. نو زموږ ادارې ته د دې چې راځي د هغې لیګل ډاکومنټس هم تیار او په کومه خرچه باندې، یو به په لیګل طریقې او یو به دوی دا وایي چې او دا واده هم کوي خلکو سره چې د نورو ځایونو په کومه خرچه باندې به مونږ د هغې دپاره د ټور او دا انتظام کوو. دا به محفوظه لاري د چارسدي دپاره دا یو ښکلام ده، دا د روزګار هم یو ذریعه ده د ډېرو ځوانانو. دلته هم چې څوک په دې کې روزګار کوي د هغې دپاره هم ده او چې څوک د دې په ذریعه بار ملک ته روزګار له ځي او په لیګل طریقه او په محفوظ طریقه ځي، نو دا د هغه هم د چارسدي د خلکو لپاره یو د خوشحالۍ خبره ده. الله دې وکړي دا ګل مکې ټریول اینډ ټور ایجنسي څنګه چې دوی وایي چې دا په لیګل طریقه باندې د چارسدي ځوانانو له مونږ یو لار ورکړو او په کم خرچ باندې. الله دې په دې کې کامیاب کړي.